نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ اکثر د نوجوانان نن سبا د سر د درد د لاسه ډېر زیات پریشان دي او وایي چې څوک سر درد هم نه کېږي. هغې دپاره آسان علاج څه دی؟ نو هغې دپاره آسان علاج دا دی چې کله هم د ستاسو په سر باندې درد وي نو اول او آخر درې ځل درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درې ځل درود شریف ویلو بیا مینس کې الحمد لله رب العالمین ولا الضالین پورې دی وزل وي. بیا د دینه بعد درې ځل درود شریف وي او بیا د په سر باندې دم کې انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره د ستاسو سر درد به ښه شي. او که دینه علاوه د بل څه داسې مرض وي ورته په خپې درد وي یا په نور څه باندې داسې ځایونو باندې درد وي چې هغه ښه کېږي نه انشاءالله هم د دې دم په ذریعې سره به الله رب العزت هغه درد ښه کړي. دلته یو کس ماله راغلی و ویل د خپې د لاسه ګرځېدی نشم او ډاکټر راته ویلي دي چې اپریشن به کېږي د اپریشن نه علاوه نه کېږي. د شیراز والد صاحب تاسو ټولې پېژنئ. نو چې راغی ما دم ورته چالو کو دلته په پوڼو باندې ډېر تکلیف سره روختلو بیا ویل الحمدلله خپه مې ډېره زیاته ښه شوه. ویل څو ټایمه راشم ما ورته بس 2-3 ورځې راشه انشاءالله الله رب العزت بیا ښه کړي. دې ځینې همداسې لاړو ویل هېڅ تکلیف ماته نه دی محسوس شوی. په پوڼو باندې چې راختم ویل تکلیف و ویل چې دم هم راته وکړو بیا په پوڼو باندې کوزېدم بیا ماته هېڅ تکلیف نه و. نو چې کله هم تاسو ته څه مسله وي خاص کر د سر درد دپاره نو تاسو اول آخر درې ځل درود شریف وای او منځ کې الحمدلله 19 پیرې او 2 پیرې او که دې نه علاوه نور مرض وي د هغې دپاره هم داسې عمل کولی شئ.